تنگ یم د ژوند نه ټینشن راته زیات دی مجبوره په دې یم چې خودکشي وکړم مولانا صاحب ورونو ښکلی مجلس دی برکتی مجلس دی زه به پکې بار بار د نبي علیه الصلاة والسلام نوم مبارک یا د نبی علیه الصلاة والسلام د صفاتو نه یو صفت مبارک ذکر کوم نو تاسو به راسره ټول ښه په لوړ اواز سره وایئ چې صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم ښکلی مجلس دی چې څومره پکې درود شریف زیات وویلی شي نو دومره به انشاءالله برکات زیات وي درود شریف زیات وایئ د دنیا پیدې هم ډېرې دي د اخرت پیدې هم ډېرې دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره په مسجد نبوي کې ناست دی په دې دوران کې د باندې نه یو صحابي راغی وی د الله پاکه پیغمبره ما ځان له د ذکر یوه طریقه جوړه کړې ده خو صرف تا ته یې وایم چې زما د ذکر دا طریقه ټیک ده او کو ټیک نه ده نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ای زما صحابي تا ځان له د ذکر څنګه طریقه جوړه کړې ده وی د الله پاکه پیغمبره زه په شپه او ورځ کې 2 حصې نور ذکر کومه او یوه حصه په تا باندې درود وامه نو آیا دا درود په تا باندې کافي دي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او خو که دا درود دی په ما باندې زیات که نه ښه به وي څه به وي ښه به وي هغه صحابي بیا تپوس کوي وی د الله پاکه پیغمبر چې یو کار وکړمه په شپه او ورځ کې نیمه حصه په تا باندې درود وامه او نیمه حصه نور ذکر کوم آیا دا درود به په تا باندې کافي وي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او خو که دا درود دی زیات که نه ښه به وي څه به وي ښه به وي هغه صحابي بیا تپوس کوي وی د الله پاکه پیغمبر چې بیا یو کار وکړمه په شپه او ورځ کې 2 حصې په تا باندې درود وامه او یوه حصه نور ذکر کوم نو آیا دا درود به په تا باندې کافي وي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او خو که دا درود دی زیات که نه څه به وي ښه به وي دا درود دی زیات که نه څه به وي ښه به وي صحابي ورته بیا فرمایي د الله پاکه پیغمبر بیا یو کار ولې نه کومه چې په شپه او ورځ کې ما ته فارغ ټایم میلاویږي په شپه او ورځ کې ما ته فارغ وخت میلاویږي او په تا باندې درود وامه نو آیا دا کافي دي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ای زما صحابي کو داسې دې وکړه دا څنګه چې ته وایې کو داسې دې وکړه دا څنګه چې ته وایې چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي تا ته فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وای نو الله تبارک وتعالی به دې 2 کاره وکړي څو کاره 2 کاره کم کم یو ورته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل الله تبارک وتعالی به دې د هر غم نه بېغمه کړي او دویم الله به دې کړي ګناهونه معاف کړي اذن یکفا همک ویغفر ذنبک او کما قال علیه الصلاة والسلام زواما ړون له څه پکار دي خو 2 سترګې
ړوند الله نور څه غواړي خو دوه سترګې غواړي که نه. موږ د الله نه څه غواړو؟ موږ د الله نه په دنیا کې یو بېغمه زندګي غواړو، یو بې فکره زندګي غواړو، د ټینشنونو نه یو خلاصه زندګي غواړو. داسې غواړو که نه غواړو؟ الله په دنیا کې یو بېغمه زندګي را نصیب کا. او الله ما ته پته ده زما ګناهونه زیات دي. الله ما ته پته ده، ما ته خپلې رڼاګانې معلومې دي، ما ته خپلې تیارې معلومې دي، ما ته خپلې ورځې معلومې دي، ما ته خپلې شپې معلومې دي. ما ته پته ده چې زما اعمال تللی کېږي. الله زما د نیکو چابړې به سپکې. الله ما ته ځان معلوم دی زما د ګناهونو چابړې به دروڼې. په میدان محشر کې به ملامته ولاړ یم. الله خو الله امید مې شته دی چې کله زما د نیکو چابړې سپک شي او د ګناهونو چابړې مې دروند شي او ته راته ووایې بنده ګناهونه دې زیات دي خو زما په محبوب دې درود ډېر ویلي دا کړي ګناهونه مې درته معاف کړه بنده. زه بنده دا کړي ګناهونه مې درته معاف کړو ځکه چې زما په محبوب دې درود ډېر ویلي دي. ټول وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. په نبی علیہ السلام درود ډېر وایي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام نه صحابي تپوس کوي د الله پاکه پیغمبره په میدان محشر کې به دې چرته ګورم؟ ته خو به زما نه چرته ډېر په لوړه مرتبه یې. نبی علیہ السلام ورله جواب ورکو ای زما صحابي چا چې په ما باندې درود ویلي د قیامت په ورځ به زما په خوا کې موجود وي. په نبی علیہ السلام درود ډېر وایي. ما له افسوس راشي، ما له خفګان راشي، ما ته زما مورکۍ ټلیفون وکړي، ما ته زما رورې ټلیفون وکړي، ما ته زما خورکۍ ټلیفون وکړي. مولانا صاحب تنګ یم د ژوند نه، ټینشن راته زیات دی، مجبوره په دې یم چې خودکشي وکړم. مولانا صاحب زه ترې صرف یو څو تپوسونه وکړم. زه ورته وایم ولې څه ټینشن دی، څه وجه ده، څه مصیبت دی، څه وجه درته معلوم ده؟ نه مولانا صاحب ما ته وجه نه ده معلومه، مال هم زیات دی، جیداد هم زیات دی، د هېڅ شي کمی نشته، خو مولانا صاحب زړه ته مې سکون نشته، زړه ته مې آرام نشته، زړه ته مې خوشحالي نشته. زنانه دي ما ته وایي مولانا صاحب مجبوره په دې یم چې ځان ووجنم. وایم چې د کوره ووتې او چغې مې ووالې په چغو چغو مې وجړلې. زړه ته خوشحالي نشته، سکون نشته. وجه درته معلومه ده؟ نه مولانا صاحب ما ته وجه هم نه ده معلومه. زه ته یو څو تپوس کوم. اول تپوس دی زما دی روریا خورکۍ مورکۍ مونځ کوي، د مونځ پابندي کوي؟ ما ته جواب میلو شي مولانا صاحب کله کړی او کله نه کړی، کله کړی او کله نه کړی. یعنی چې فارغ یم چې مونځ وکړم نو چې په کار کې یم بیا مونځ څه کومه؟ مونځ کله کړی او کله نه کړی. الله ما ته افسوس په دې خبره راشي. علما کرام ناس د علماو مجمع ده، د بعضې ائمو مذهب دا دی مذهبو چا چې قصدن یو مونځ پرېښود یو مونځ پرېښود وایي دی کافر دی کافر. یو مونځ دلیل ورسره د نبی علیه السلام د حدیث مبارک دی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. چا چې قصدن یو مونځ پرېښود وایي دی کافر شو. د بعضې ائمو مذهب دا دی یو مونځ دې پرېښود کافر شوي دوباره به کلمه وایي
او کو واده دې کړی ملا به راولي دوباره به نکاح تازه کوي یو مونځ دې پرېښود دا د بعضې ائمو مذهب دی مذهب الله مونږ چې د کم امام په مذهب یو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هغه فرمایي نه چا چې قصدن مونځ پرېښود دی کافرو نشو ځکه مونځ پرېښودل ګناه کبیره ده او مرتکب د ګناه کبیرې فاسق دی خو کافر نه دی مرتکب د ګناه کبیرې فاسق دی خو کافر نه دی اوس په راباندې ته اعتراض وکړې چې مولانا صاحب په خپله د حدیث مبارک وي چې من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چا چې قصدن یو مونځ پرېښود دی کافر شو نو امام صاحب د دې حدیث خلاف کوي چې هغه ورته کافر نه وي نه امام صاحب رحم الله د دې حدیث معنی څه کوي امام صاحب د دې حدیث مبارک معنی کوي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر مطلب دا دی چا چې قصدن یو مونځ پرېښود کار یې د کافرو کو کافر نشو کار یې د چاو کو د کافرو کو او دا معنی د بل حدیث پر رڼا کې وي ځکه بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق په منځ سره دی نو چې د مونځونه کو نو کار یې د مسلمانو کو کار یې د کافرو کو کار یې د کافرو کو که نه بیا د امام صاحب مذهب لږ مخکې واورئ لږ خبروم خو د علماو مجلس دی لږ علمي بحث په وکړو صحیح ده د امام صاحب رحم الله مذهب واوره وی په کومه علاقه کې چې بېلمازه سړی یا بېلمازه هلک پاتې کېدو ته دغې علاقې تانهدار ایسیچو به دا بېلمازه گرفتار کی حوالاتو ته به یې ور واچوي هر سحر به یې روباسي دومره سزا به ورله ورکوي چې د بدن نه وینې روانې شي یا به توبه وباسي چې د نن نه بعد به مون نه پرېږدم او یا په دې حوالاتو کې څه شي مړ شي دا د امام صاحب مذهب دی ښه واورئ بیا د امام صاحب رحم الله مذهب مخکې واوره د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب دا دی بېلمازه سړی یا بېلمازه ښځه مړه شو په جنازه کې به نیکان خلک شرکت نه کوي نیکان خلک مونږ په معاشره کې چا ته وایو علماو ته وایو طلباو ته وایو تبلیغیانو ته وایو دا خلک نیکان دي که نه دا به د بېلمازه سړي جنازې له ته دې بېلمازه په جنازه چې ودرېږم بېلمازه به ودرېږي ما په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ دا ولې امام صاحب دا خبره کړې ده ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي د یو مسلمان په جنازه کې چې 40 تنه شریک شي الله دغې مړي ته مغفرت نصیب کوي الله دغې مړي ته څه نصیب کوي خو دا خو بېلمازه او که نه اوس په نیکان خلک جنازې له نه ځي ما د جمعې په بیان کې وي مې د یو مړي په جنازه چې 40 تنه ودرېږي الله دغه مړی بخي زما کمره د جومات ته لاندې ده چې راکوز شم مقتدي راپسې راکوز شو مولي صاحب وایي تا خو ټولو بخلو مې ولې وایي نن سبا خو په جنازو کې په سوونو مخلوق ولاړي او تا وایي چې 40 تنه پکې شریک شي الله بخي مې یو ټکې دې راته خو په راروانه جمعه به یې وامه صحیح شو که نه نو پر روانه جمعه مې بیا بیان وکړو مې حدیث مبارک کې راځي چې د یو مړي په جنازه کې 40 تنه شریک شي الله دغې مړي ته مغفرت نصیب کوي خو مې د دې 40 تنه نیکان متقیان پرهیزګاران مراد دي چې په ګېډه کې حرام نه وي په ګېډه کې څه نه وي حرام نه وي چې داسې کسان د یو مړي په جنازه ودرېدو نو ما چې نن سبا څومره لوی سودخور مړ شي نو دوره په جنازه کې سودخواره زیات چې څومره لوی ګڼکپ مړ شي دوره په جنازه کې ګڼکپان زیاتي چې څومره لوی پراډي مړ شي نو دوره په جنازه کې پراډیان زیاتي الله په دوی بخي کو چېرته بخي نو د دوی د وجې نه بیا نه بخي دا خو اکثر بیا اودسه ولاړي داسې ده که داسې نه ده
نو امام صاحب مذهب داره د بیلمازه سړي له به نیکان خلک جنازې له لاړ شم په دې علمي بحث کې لږ نور مخکې که نه زما بس کومه لاړ شم پسې لږ نورو یا د امام صاحب رحم الله مذهب واوره د امام صاحب رحم الله مذهب واوره بیلمازه سړی یا بیلمازه ښځه مړه شو وی دا به د مسلمانانو په مقبره کې نه دفن کوئ دا د امام صاحب مذهب دی سیټ ته یې چېرته دفن کوي چې نور خلک ترې عبرت واخلي چې بیا مونځ نه پرېږدي پوه شوئ که پوه نه شوئ علماو خو تر دې پورې لیکلي دي وی د بیلمازه انسان مخ په قبر کې قبلې ته نه ټینګېږي مونږ چې قبر کې مړی کېدو په لحد کې خو ته د خاورو بالښکې رخ کړی د خاورو په بالښکې ورله سر کېدو د برې تنه پکې یو تن اواز وکړي و یاره مخ وله قبلې ته کوي داسې ده که داسې نه ده د خاورو په بالښکې ما تا وله سر کېښود اواز وشو مخ وله قبلې ته کا ما تا خو وله مخ قبلې ته کو خو چې فرشتې راشي ړومبې ته د مخ د قبلې نه واړئ وی په ژوندانه دې قبلې ته نو مخ کړی اوس دې ولې مخ کړی دی علماو لیکلي په شرط سره د بیلمازه انسان قبر اوس پړی مخ به د قبلې نه ګرځېدلی الله پوهېږئ که نه پوهېږئ زما اول تپوس یې مونځ کوئ یاره مولي صاحب کله کړی کله نه کړی کله کړی کله نه کړی علما ناست دي تپوس دې وکړئ چې زه لاړ شم عام طور پر عذاب قبر چې دی دا د مونځ د سستیا د وجې نه دی مونځ پرېښودل نه د مونځ د سستیا د وجې نه اکثر عذاب قبر میلاویږي نو زه ورته مونځ کوي نو کله کړی او کله نه کړی ای وروڼو د مونځ پابندي کوئ ښه د مونځ څه کوئ زما به دې خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ ډېرې خبرې خو به دیني اورېدلي خو زه درته نن یو سوال او منت کوم دا مونځ یو ډېر اهم رکن دی دا مه پرېږدئ مونځ کوئ ښه نو مونځ کوئ نو کله کړی او کله نه کړی دویم تپوس دی زما دی وام ذکر کوئ ذکر کوئ یاره مولي صاحب څه به درته ووایم خو کله کله کومه نو کله کله هنګې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام صحابي ته نصیحت کوي نصیحت وی دا ژبه دې همیشه د الله په ذکر باندې لمده ساته دریم تپوس دی زما صحیح په نبی علیہ السلام درود وای یاره مولي صاحب کم درود ماله خو درود نه راځي کم درود ماله خو درود نه راځي زوم شکر وباسه چې لیونی شوی نه ته ماته شکایت کوي ماته ټینشن دی ماته تکلیف دی ولی ځان ته مسلمان ویلی دی دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ ستا په ټیم نه دی ذکر ته نه کوي په نبی علیہ السلام درود ته نه وایي او ما ته شکایت کوي چې ما ته ټینشن دی ستا ژوند ته به خوشحالي د کوم طرفه راشي څه خبره مې درته کوله خبره چر نه چرته لاړه خبره مې درته دا کوله چې څه کوئ په نبی علیہ السلام څه وایئ درود ټول وایئ صلی الله زه د خپل نوم سره یو نسبت ساتم زما د نوم سره یو نسبت لګېدلی دی سید ټیک شو نو دا ما په ځان لازم کړي دي چې زه یو مجلس کې بیان شروع کوم چې نومبې د نبی علیه صلات وسلام د درود فضیلت بیان کړم چې دا مجلس ښایسته شي د نبی علیه صلات وسلام په درودو باندې درود په نبی علیه السلام ډېر وایه صلی الله خبرې به ډېرې اورئ
زه یو ډیر کم علم انسان یم، ډیر کم علم، د علماو ته پته ده زه یو ډیر کم علم انسان یم. دلته به ډیر لوی لوی علما راغلي دي، صرف تاسو ته یوه خبره کوم، ډیره لویه مجمع ده چې کومه خبره واورئ که نه په هغې باندې عمل کوئ. کومه خبره واورئ څه پرې وکئ؟ عمل وکئ. خبرې مونږ ډېرې اورو خو عمل پې نشته، عمل پې نشته. یو د صحابه کرامو دور وښه چې خبره به یې واورېده فوراً به یې په خپل عمل کې راوستله، فوراً به یې په عمل کې راوسته. لکه حدیث مبارک کې راځي یو نوجوان صحابي و مدینه منوره کې د انصارو نه، د هغه د کجورو باغ و خو یتیم هم و. نو دا یې وغوښتل چې د خپل باغ نه دیوال تاو کړي، چار دیوالي دې تاو کړي. نو چې کله د خپل باغ نه چار دیوالي تاوله که نه، نو چې کله دیوال به یې نیغو نو د ګاونډي کجوره پکې راتله، او چې دغه کجوره یې پرېښودله نو دیوال نیغ نه راته. نو دی په دې ګاونډي پسې لاړو، وی دا یوه کجوره ته د دې وجې نه زما دیوال نیغ نه راځي، خو که دا کجوره ته مال راکړې که نه په ما یې راخرڅه کړي نو زه به دا خپل دیوال نیغ کړمه. نو دا یوه کجوره د یو ډکې د هغې د وجې نه زما ټول دیوال خرابېږي، دا مال راکړه. هغه مشر حاجي صاحب او دا مشران هسې هم په دې ونو منو ډېر زیات مین که نه، هغه وی نه یې در کومه، وی را خرڅه به یې را باندې که، نه یې در خرڅوم در باندې. بس دغه علاقې صحابي لاړ نبي علیه صلات وسلام لره، وی د الله پاکه پیغمبره، نبي علیه السلام به په یتیمانانو ډېر زیات خفه کېدو، ډېر زیات خفه کېدو. د الله پاکه پیغمبره زما هغه باغ دی زه ترې چار دیوالي تاومه، خو په منځ کې یوه کجوره راځي، یو بوټی راځي، نو که هغه ما ته میلو شي نو زما دیوال به نیغ شي، خو که هغه ما ته میلو نه شوه نو دیوال مې نه نیغېږي. نو نبي علیه السلام وفرمیل وی هغه کجوره د چا ده؟ وی هغه زما د هغې پلانکي ګاونډي ده. وی څه وکم؟ وی د الله پاکه پیغمبره ته ورته سپارښت وکړې کیدای شي په ما یې راخرڅه کړي. نبي علیه السلام وی ښه. هغه مشر حاجي صاحب یې راوغوښته، هغه مشر سړی نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل وی دا یوه کجوره ده دا دله ورکه چې دی پې خپل دیوال نیغ کړي. صحابي ورته څه فرمایي؟ وی د الله پاکه پیغمبره حکم دی او کو مشوره ده، رای ده، رای را کوي که حکم راته کوي، که حکم خو بس بیا یې ورته پرېږدمه، که ته راته وایي چې ورکړه خو بیا یې ورکوم، او که نه ما ته وایي چې ستا خوښه ده که ورکوي که نه ورکوي نو بیا ما ته خپله رای پرېږدوه. نبي علیه السلام حکم خو درته زه ورکه نه کوم چې ستا کجوره ده، نو صرف سپارښت یې درته کوم چې ورکړه. وی د الله پاکه پیغمبره نه یې ورکوم ورله، نه ورکوم ورله دا کجوره. مشران په ونو ډېر میني که نه، نه ورکوم دا کجوره. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی دا کجوره ورکه، ته دې په بدل کې به الله تعالی په جنت کې کجوره درکړي. وی د الله پاکه پیغمبر جنت ته خو به زم مسلمان یم که نه؟ وی یوه دې پکې نه که نه، جنت ته خو ځم که نه، یوه کجوره دې پکې نه، یوه دې پکې نه، خو دا دله نه ورکومه. نبی علیه السلام وی ښه ستا خوښه ده. نو نبی علیه صلات وسلام چې دا خبره وکړه که نه، وی که دا کجوره دې ورکړه الله تبارک وتعالی به په جنت کې څه درکړي؟ کجوره. صحابه کرامو چې دا خبره واورېده ډېر زیات خواهش پیدا شو، ډېر زیات خواهش پیدا شو. چیرې دا څنګه صحابي دی